أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل دغا رسولان فضلنا غروالي ورکڑے دے مونگا بعضهم بعض ددیونا على بعض فبعضو نور باندی منهم بعض ددیونا من هغه څوک دی کلم الله چې خبرې کړي دی الله تعالی د هغوی سره ورفع بعضهم او پورته کړي دی بعض ددیونا علی بعض درجات په ډیرو درجو سره واتینا او ورکړي دی مونږه عیسی ابن مریم چې دا زوی د مریم دی البینات واضح معجزې وَأَيَّدْنَاهُ او مضبوط کړی دی موږ دلره بروح القدس په پاک روح سره چې جبرئیل علیه السلام دی. جبرئیل علیه السلام به د سره ګرځېدو چې دا څوک قتل نه کړي. البینات نه مراد هغه معجزې دي چې کوم د عیسی علیه السلام وي. عیسی علیه السلام له الله رب العالمین ډېرې معجزې ورکړي. یوه دا وه چې قبر ته به ودرېدو او وبه یې ویلې چې قم باذن الله ای مړیه د الله په حکم باندې راپاڅه نو هغه مړی به ورته راجمدی شو او برګي مرض والا یو سړی براغه هغه باندې به لاس راخ هغه به جوړ شو او دغه شانتي یو سړی به مرزاده لوندو د مور نه بغړون پیدا شوی هغه به په لاس راخ هغه به روغ شو. البینات نه مراد هغه معجزې دي. ولو شاء الله کچرته غختل الله تعالی مقتتل الذين نو اختلاف بنوي کړي او جنگ بنوي کړي هغه کسانو من بعدهم چې رست د دیونه دي چې رست د هغوی نه من بعد ما جاءتهم البینات رست د هغه نه چې راغلی دیو ته البینات واضحه معجزې او کتابونه آیاتونه ولکن اختلافو لیکن اختلاف وکړو فمنهم نو پاس د دیونه من هغه څوک دی آمن چې ایمان راوړ ومنهم بعض د دینه من هغه څوک دی کفر چې کفر کړي. ولو شاء الله کچر د وختل الله تعالی مقتتلون دیو با جنگ نه وکړي ولكن الله لیکن الله تعالی يفعل ما هغه یریدو چې وی غواړي. یا ایها الذين امنوا دې سره داوا او داوا د انفاق داوا د صورت دا چې انفاق فی سبیل الله کوي او ترغیب د انفاق ته رست وړي طریقې د انفاق ذکر شي. یا ایها الذين امنوا اے هغه کسانو چې ایمان مراوړه دي انفقوا خرج کوي مما د هغه مال نه رزقناکم چې موږ دل درکړې ده من قبل مخک دا غینا ایات یوم دا چرا بشي ورځ لا بیع چې نه پکې خرڅول او غستل کېدل شي لا بیع فيه په ورځ کې بیا نه غستل کېدل شي نه خرڅول ولا خلة نو نه باغی کې بیا ملګرتیا کېدل شي ولا شفاعت نو نه باغی کې سفارش کېدل شي د پاره د کافرو د مسلمانانو سفارش وکيږي او کافر به پکې نشي کولای. نو په دې دنیا کې ځان مخ کې سمول پکار دي. والکافرون کافران چې هم الظالمون خاصم دي ظالمان دي زیاته کې نه د الله نه ما سوا د بل چې عبادت کې د الله نه انکار. الله تعالی دا اوس داوود صورت سره هغه توحید د الله رب العالمین د اثبات التوحید او رب د دې مخ کې سره دا دی وای هغه څوک چې کافر دي کنه نو چې دا آیت الکرسی هغه واوري نو په کار د چې په دې باندې ایمان ولري. کافرانو ته وایي تاسو د الله رب العالمین د دلایل واوري او په دې آیت کې الله رب العالمین لس اجمالی لس جملې دی په دې کې ذکر کړي لس جملې او سډیر قسمه دلایل الله رب العالمین په دې کې ذکر کړي د توحید د مسلې لپاره. نو الله رب العالمین فرمایي په ټولو کې عظیم آیت د قران کریم په ټولو آیاتونو کې عظیم آیت په اعتبار د معنی سره او په اعتبار د علم سره دا یو لوی آیت دی. لوی آیت ټول قران غټ آیت هغه دا دی په اعتبار د معنا سره او په اعتبار د مفهوم سره او هر چې په اعتبار د الفاظ سره وګد او غټ دی هغه د آیت المداینه. الله تعالی لا اله نشته معبود برحق الا مگر هغه هو دغه الله دی الحي چې همیشه جم دی ذات دی القيوم او نظام چلاون کې ذات دی لا تاخذه نسی دی الله لرا سنه پر کاله ولا نوم نجور خوب له د دی الله د پاره
ما هغه سدي فی السماوات دی چې پاسمانونو کې دي او ما هغه څه فی الارض چې پسمکه کې دي ملکن و ملکن و عبیدن اختیار د هم چلیږي بادشاہ هم دا دی او بندگی هم د کیږي وما فی الارض من ذا الذي سوق دی هغه ذات یشفو چې سفارش وو کې عنده د الله په خوا کې الا باذنه مگر په اذن او په حکم د الله رب العالمین چې الله ورته اجازه کوي بیا به شفاعت کولای شي او سفارش کولای شي او نو د سفارش د چانه شي کولای یعلم د الله پویږي ما پاس باندې بین ایدیهم چې مخکې د دیونه دی او ما او پاس باندې خلفهم چې رست بر دي خلق ناراضي ولا يحيطون او دی احاطه نشي کولای بشیء فیشی باندې من علمه په معلومات د الله باندې یعنی د الله کوم علم چې پاشیا باندې دی کنه نو دا د الله په علم باندې احاطه نشي کولای ځکه د مخلوق علم ډیر قاصر دی کنه الا مگر بما شاء مگر هغه چې الله یو غواړي الله چې وغواړي نو عمره دغه عمره علم د مخلوق لور کوي نور د الله علم ډیر زیات دی وسع فراخ د کرسی د الله السماوات اسمانونو ته ولارض او زمکه ته ولا يؤوده او درنيږي په دی الله باندې حفظهما حفاظت د دې دوانو او نسړي کوي الله رب العالمین دا چې د دوانو اسمانونو د زمکه حفاظت کوي خدا کار په الله نه درنيږي وهو او دغه الله العلی چت ذات العظیم او لوی ذات علی سمانا په اعتبار د مرتبه سره هم چت دی په اعتبار د ذات سره هم چت دی فوق العرش دی د عرش نمبر دی رب العالمین په ځمکه کې د مخلوق سره نشته په اعتبار د علم سره الله رب العالمین مونږ ته ډیر زیات رانږدې زمونږ د زړونو پرازونو باندې پويږي خو په اعتبار د مرتبه سره الله اوچت دی په اعتبار د علم سره هم الله رب العالمین اوچت هم دی او لاندې هم دی او په اعتبار د ذات سره مخلوق سره نه دی بلکې په اعتبار د ذات سره الله رب العالمین فوق العرش دی د عرش نه بر دی ما وراء العالم دی چې دا قران کریم کې و آیاتونه په دې باندې دلیل دي چې سوره طه 5 آیات کې هم وایي چې الرحمن على العرش استوى الله په عرش باندې بر دی استوا یې کړی دی استوا سمانا مجاهد معنا کې علا وارتفع امام بخاری نقل کوي فمن يكفر خا نو وهو دغه الله چې العلی او چت ذات ته په اعتبار د مرتبه سره هم او په اعتبار د ذات سره هم العظیم او لوی ذات ته د الله نه ما سوا دومره لوی ذات څوک نشته دی الله رب العالمین د ټولو مخلوقاتونو لوی او عظیم ذات ته لا اکراه هیڅ زور نه زبردستی نشته دی په دین په عقیده کې په عقیده قبلولو کې په چا باندې زور نه کې ها یو سړی مسلمان شونه بیا په زور کې چې لکه وس احکامات ومنه مونږ کوا روزنه او تفسیر حج لزه زکات ورکوا دا بیا کې او چې اولی مسلمانې نو هغه ته بد سینه وي چې تخامه ټوپک در باندې एकदम مسلمان شنه ځکه قران او سنت دلایل د توحید ذکر کړی دي او هغه ښکار دي خلکو سوچ پکې کړی دی داغه نه رستم چې سړی اسلام ته ناراضي نو هغه به داغه بدبختی ته ورته صرف دعوت کې نور به زور زبردستی نه کې ځکه عقیده د زړه شعر پاغه کې زور چلیږي نه پزړه کې ته په سړی باندې زور باندې خبر څنګه منی په ظاهر باندې خو به ومني خو پزړه کې دا د زړه خبره مراد د جلا اکراه فی الدین په عقیده کې او د زړه په قص کې د زړه په خبره کې زور نشته ده قد تبینا یقینا خخکار شوه د الرشد او هدایت او توحید من الغی د ضلالت او د گمراهی نه چې شرک ده فمن یکفر نو چا چې کفر وکړي په طاغوت باندې طاغوت څوک دی کله معبود من دون الله او هر یو شی چې تا د الله د عبادت نه اړای بس دا طاغوت دی کاغه قانون یو کاغه بیا یو بوت یو کاغه بیا موبایل یو کاغه خزه یو کبشی یو څه شي او چې تا د الله رب العالمین د عبادت نه اړای او د مخلوق مين استا پزړه کې اچي او د خالق مين استا د زړه نه وباسي دا طاغوت دی او د الله رب العالمین نه ما سیوا چې د چا بندګي کیږي دا ټول طواغیت دي ويؤمن او ایمان راوړ بالله په الله باندې فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك نو پس یقینا د منګول ولګولې بالعروه پاکړې باندې الوثقا د سکړې چې مضبوطه ده لن فصام چې نشته ماته بدل له د دې کړې د پاره والله الله تعالی سميع اوریدون کې ذات علیم نو په ذات الله تعالی ولی الذین دوست دا کسانو امنو چې ایمان راوړې یخرجهم اباسد خلق لرا من الظلمات د تیرونا الى النور رڼاتا تیرو د شرک نه الله رب العالمین خپل دوستان بیا وباسي د توحید رڼاتا د سنت رڼاتا د جنت رڼاتا والذین ها کسان کفروا چې کفر غړي اولیاء او هم دوستان د دیو طاغوت او طاغوت دی
یخرج شیطان دی او طاغوت دی یخرجونهم مباسی دوی لرا من النور د رڼا د توحید او د اسلام او د سنتنا او د جنتنا الى الظلمات تیرو د شرک تا تیرو د کفر تیرو د قبر تیرو د جهنم تیرو د پولیس صراط تا اولئک دا کسان چې اصحاب النار خوندان د اور دي هم فيها خالدون دی او په دې اور کې همیشه لپاره الله ودا جهنم والا خلق دي همیشه لپاره په جهنم کې پراته چرته به جهنم راونو ځکه مشرکین دي علم تر آیت ګورې الذي حاغ سویتا حاجا چې جګړه کولا مقابله کولا ابراهیم د ابراهیم علی السلام سره فی ربی بار د رب دا کې مناظره موضوع دا وکنه چې ته ستا رب څوک دی دا نمرود دی نمرود یو مثال ذکر کوي د اصحاب الغی او د اصحاب الرشد اصحاب الرشد هدایت وال ابراهیم او اصحاب الغی څوک نمرود چې دا ابراهیم علی السلام سره داغه د رب په اړه کې مقابله کوله اولی مقابله کوله ان آتاه الله الملک د دې وجنه چې الله ول ورکړي او بادشاہي او مالدار شوی او مسشوی نو د دې وجنه ډیر مال چې کله د سړي سره شي نست سړی په تکبر کې راشي او ډیر کرته سړی د مال چې د انسان د لپاره طاغوت وګرځي او انسان د الله رب العالمین د عبادت نه واړي نو د نمرود سره غټه وجه داوا د دې د کفر چې د الله رب العالمین مالداري ورکړي او پیسې وسره ډیر نو د وی چې زه الہ یم او د خدای توپ داوا یو کړه دا هم دا خدای توپ داوا کړي او فرعون هم او دا دوانه نیکو نوسی دي د یو بل هغه فرعون چې د مشر هغه او دا نمرود چې دا دوانه د یو ټبر خلک دی روس تک بیا راغلي دي دا دوانه وای ولد الزنا کی راځي دیو زکه داسې کارونه کړی دي اذ قال ابراهيم کله چې ویلو ابراهيم عليه السلام ربي ورب زما الذي اذ قال ابراهيم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام دوی جستا رب سوق دی مخکې تقدیر دلته د نمرود ورته ستا رب سوق دی نو ابراهيم عليه السلام ورته ربي رب زما الذي هغه ذات يحيي چې جم دی کول کوي او یو یمیت او امړه کول کوي قال نو ویل دی انا احيي واميت زهم جم دی کول او امړه کول کولای شمم ابراهيم عليه السلام ورته ته زما رب خواغه دی چې هغه جم دی کول امړه کول کولای شي خلق سجم دی کوي سمړه کوي نوی پیدا کوي اشته مړه کوي دوی دا کار خو زوم کولای شم قال نويل ابراهيم عليه السلام فان الله بس يقينا الله تعالى ياتي راخيجي بالشمس د نور لرا من المشرق د مشرق د طرفنا فاتين طير راخيجو به د نور لرا من المغرب د مغرب د طرفنا د قبلي د طرفنا تنور راخيجو ذا فبهت الذي كفر نو بس چپ شو او حیران شو هغه سړی کفر چې کفر کړو والله الله تعالی لا يهدي هدايتنا کې القوم ذ قوم د ظالمين چې ظالمان دي او کلذي مثال بل مثال واوردا اصحاب الرشد چې دا عزير عليه السلام او کلذي پشان دا قسمر چې تیردو علی قريه په یو خلی باندې وهي خاويه په داسې حال کې چې دا کله را پروته والا عروشیا په خپل چتر باندې عروش ته وګوره چې دیوالونو اول را وګورځي چې په لپاسه چې ترې په شندرا وګورځي ډېر کورون سره دا چل کیږي دا یو غټ خار غورځیدل قال نويل دي عزير عليه السلام ان يحيي هذه الله بعد موتها ان يحيي سرنګ برا ژوندې کی هذه الله دی خار لرا او دی کلی الله تعالی بعد موتها رست درا پر وتلو د دینا فاماته الله نو پس مړ وساتلو دی عزير عليه السلام لرا الله رب العالمین عزير عليه السلام مړ شو سل کال الله رب العالمین دغه سي مړ وساتلو مئات عام سل کال ثم بعثه بیا د سل کال نو رست را پورته کو ژوندې کو قال وی فرمایل الله رب العالمین ورته کم لبثت یا عزير تاسو مک وخت تیر کو بده ځای کې قال او فرمایل عزير عليه السلام لبثت يوما ما يورس تیر کړی دا او بعد يوم یا بعض صد ورځې مې تیر کړی دلته قال نو ویل الله رب العالمین بل لبثت بلکې تا تیر کړی دی 100 عام سل کالا دا خبره زکه کوله چې په دې سحر کې تلو یا د غرمې په ټیم کې تلو انور خاطه انور پروتو په ټیم کې مازیګر په ټیم کې وا پاسې دوی چې یاره بعض ټیم به می سرک شوی منو ځکه چې د نور سوري نه پټ شوی او د نور د سوري نه تلو او د نور د غرمونو تلو د ونی سوري ته نو دوی چې یاره زه د سوري تر غلم خو غرمه ده او ستر پاسه د مازیګر د سلک ټیم به مړول یو په دې کې د سل کال تیر کړیو نو الله رب العالمین او تو فرمایي چې تا ګور سل کال دلته تیر کړی فانظر نو وګوره اله طعامک خپل د خوراک ته او شرابک خپل د اسکاک ته د ځان سره سره خوراک او اسکاک غسته په خر باندې سور کړو لم يتسنى چې نه ده بدبوې شوی او نه ده خراب شوی
ګویا چې سره کلونه کړي دي تیر شوي ستا دا خوراک الله څنګه روغ ساتلی دی او تا 100 کاله دلته مړ تېر کړي وي وانظر او ګوره الی حمارک خپل د خر ته خر د ریزه ریزه شوی دی ولنجعلک د دې دپاره چې مونږ وګرځو تا لره آیة نښه للناس دپاره د خلکو وانظر او ګوره الی العظام هډوکو د دې خر ته کیف ننشزها څرنګې راپورته کوو مونږ د هډوکو لره د خر ته ثم نكسوها بیا څرنګې مونږ اغوندو د هډوکو ته لحما غوښې لره فلما فسهر کله تبینه چې ښه ښکاره شوه له دته چې الله رب العالمین خو د الله د قدرت نښې ورته ښکاره شو چې الله خو واقعي چې جمدي کول او مړه کول کولی شي قال نو وی فرمایل اعلم زه پوهېږم اوس زما عین الیقین راغې په سترګو باندې مې ولیدو مشاهده مې وشوه ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی واذ قال ابراهيم وكل جو ابراهيم عليه السلام یو بل مثال ذکر کړي د اصحاب رشد دا ابراهيم عليه السلام دا مطالبه کړی و واذ قال ابراهيم وكل جو ابراهيم عليه السلام ربي ورب زما ارني كيف وخيمات كيف تحيي الموتى سرنګ به جم دیګې د مړو لرا ابراهيم عليه السلام الله ته ویل چې ته به دا مړی څنګه را جم دیګې او د دې یو مشاهدتن نخراته وخیا چې پسترګو وینم قال ویل الله تعالی اولم تؤمن اے ابراهيم ته یقین نه کوي اولم تؤمن ایت تصدیق نه کوي زما په خبره باندې چې زما رب جمدی کې ولوم کول کول شي قال نو ویل ابراهيم عليه السلام بلا ولنا اے الله زما ایمان دی یقین می دی ولکن ليطمئن قلبي لیکن دا مطالبه د دې لپاره کومه چې مضبوط شي قلبي زړه زما چې زما ایمان په دې باندې زیات شي ابن جرير وایي قال ویل الله رب العالمین فخذ نبسونسا اربعه سلور من الطير د مرغاننا فسرهن نو پس عادت که د ځان سره مخته کوي د ځان سره فسرهن الیک نو دا عادت که د ځان سره یا کټ کا د ځان سره ونسا بیا کټ کا ثم جعل بیا وګرځوا علی کل جبل په هر یو غر باندې کېده بیا منهن د دې مرغانو جزءا حصے لګي حصے او ټوکړي یو غر باندې کېده ثم دعوهن بیا راو بلا د مرغانو ته आवाज وکړه یاتینا کانوا را بشتا تا ساین په منډه باندې والم پوشن الله یقینا الله تعالی علی کل شیء علی ان الله یقینا الله تعالی عزیز زور ور ذات حکیم او حکمت وال ذات الله د قدرت نه خيوس پسترګو باندې ولیدي مثل الذين مثال دا کسانو ينفقون وذلت مثال ذکر کړي د هغه چا چې هغه انفاق کوي په لار د الله کې او د هغه فضیلت ذکر کوي د دې مسعود دعوه سوا انفاق فی سبیل الله او هغه د ترغیبات او د شند اثبات د توحید مثل الذين مثال دا کسانو ينفقون چې خرج کوي اموال او خپل مالونه لرا فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبه پشان دا یو دانه دی انبتت چې را زرغون کی 7 سنابل ووږي یو دانه لاړ شي زمکه دا هغه نه ته غیر او خيږي په هغه تیږي کې بیا ووږي فی کل سنبلۃ او په هر یو وږي کې 100 حبه سل دانی وی والله الله تعالی یضاعف زیاته لمن دا چا د پاره یشاو چې وی غواړي والله الله تعالی واسع علیم فراخ علم والدین ګوره یو دانه ته ولګي کنه او دا په اخلاص باندې بنای نو دا یو دانه الله رب العالمین په و باندې بدل کی او وو سو ته به ورسي او د وو سو نو به هم الله رب العالمین زیات کی په دې شرط چې ستا کې اخلاص موجودي او حلال مال دی لګولې الذين هاكسان وس انفاق ذکر د انفاق د پر شرایط ذکر کوي ګوره چې ګوره انفاق خو کوي خود دې کارونو بزان ساتي الذين هاكسان ينفقون چې خرج کوي اموال او خپل مالونه را فی سبیل الله فلا رد الله کې ثم لا يتبعون بیا نور پسې کوي په دې مال خپل پسې ان ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا نور پسې کوي دیو په هغه څه پسې انفقوا چې دوی خرج کوي من نسباتنا ولا اذان تکلیف انفاق کوي خو په انفاق پسې بیا وروسته خلکو په ځباتن او تکلیفونه ورته نه رسي لهم د دې خلکو لپاره اجرهم اجر بددیو د عند رب اجر بددیو عند ربهم پنځ درب د دیو باندې ولا خوف نه سیر بني عليهم په دیو باندې ولا هم يحزنون بدیو غم جنشي قول وسوي قول خيستا ومع قول معروف خيستا وعده چدا ومغفرة او بخنه کول قول معروف سره خيسته وعده وسره کو وسره سره پیسې نشته بیا بدل درکم بیا راش ومغفرة او بخنه پرده په واچو خلکو ته مو چې پلانې سوال گئی خیر دا غره د من صدقه دا صدقین ایت بواچ ور پسې شي پر صدقه پسې اذن تکلیف پیسې امر کی چې هغه لار شي مړه د هرځه کې سوال گئی او خلکو ته بیا وې د دینه خو خدا د چې توله
خسته خبره وته کې بیا راشه او بخنه ورته وکي پرده پی واچي لدین خدا د یو روپې ولا مور کو پرده پی واچي او خسته واده وسره دا غوړه ده دا هغه صدقې نه چې صدقه عمر کې ورسته بیا خبرې کی والله الله تعالی غنی بے پروا ذات ته مالدار ذات ته حلیم او صبرناک ذات ته یا ایو الذین آمنو وس مثال د منفق ذکر کوي چې دا د الله رب العالمین په لار کې نزي مال نه لګي یا ایو الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان مراوړل دي لا تبطلوا ما بربادوي صدقاتکم خپل صدقې یعنی ثوابونه د صدقو دا ما بربادوي بالمن پس باطن سره ول اذا او په تکلیف سره الذي فشان د حق کزو ينفقو چې خرج کوي مال خپل ينفقو چې خرج کوي مال او خپل مال لره ریا الناس د پاره د ځان خودنی خلقو ته ولا يؤمنو ایمان نه راوړي بالله په الله باندې او یوم الاخر او پرز د اخرت باندې فمثله نو پس مثال د دې کمثلی صفوان پشان د هوار غټي دی د زړه او د کافر زړه او د منافق زړه د سیده لګ کړي علی جبر کان باندې تراب غبار پراتوي خاور تر پراتوي فاصابه نو بصور سیګي د غټه ته وابلن تیز باران پترکه نو پسوینځي او پریک د غټه لرا سلدن هوارا د منافق مثال د سیده لګ غټه د زړه او د دې د انفاق مثلا مثال د سیده لګ خاوره چې د غټه لپاسه پرتی او ایست په باران راشي او دا ګټه مکمل وینځل شي او د قشانتي د منافق د مال چې د خسید د خاورې په شانته دي ایست په مرګ راشي او د مرګ سره د منافق لاړ شي د دنیا نه او هغه ثوابونه په د دنیا کې برباد شي ځکه د خود نور خلقو د خودنی د پاره کول غواړي لا يقدرون ان اسقاط قدرت نه لري دی او لا يقدرون دی طاقت نه لري او قدرت نه لري علی شین په شی باندې ماده سنه کسبو چې دی کسب کړي والله الله تعالی لا يهدي اجر نور کوي القوم هغه قوم ته الکافرین چې کافرانی دلته هدایت نه مراد اجر ورکول دي الله اجر نور کوي قوم کافر ته ځکه کافرن ډیر عمل کوي کنه او کافر له الله رب العالمین عمل د دې عمل هغه اجر نور کوي چې اخرت کې ور بیا جنت ورکي نه په دې دنیا کې لګ هغه اجر ولا ور کوي په دې دنیا کې وته دا خسته هر څه مهیا کوي کنه دا د کافر اجر دی ومثل الذين مثال دا کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم فرمالون لرام وذل د منفق فی سبیل الله ذکر کوي چې ګوره هغه سړی چې د الله رب العالمین د رضا لپاره صرف مال لګي او ایجابي شرایط ول ذکر کوي چې ګوره دا شرایط په پاکستان کې راولي چې کله صدقه کوي ومثل الذين مثال دا کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم فرمالون لرا ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا منتیا د الله تعالی او تثبیتا او د پاره د مضبوطولو د زړه خپل من انفسهم د خپل ځانونو یعنی د پاره د یو فائدہ پکې دا ده چې د الله د رضا لپاره دویم دا چې خپل زړه په دې باندې مضبوطه د بخل نه د شوم توپ نه ځان ساتي کمثل حبتن کمثل جنتن پشان دا باغ دی بربوتن چې په سربز مګي اصابها نو پسور سیږي د باغ تا وابلن تیز باران فاتت نو پس راتک کیدا ور کوي دا باغ او کلها خپل میو لرا ضعفین دو چندا فإن لم يصبها او کچرته ون رسیږي وابلن تیز باران فطلن نو پس شبنم او نری باران د دې لپاره کافی دی والله الله تعالی بما فعملون باندې تعملون تاسو کوئی بصیرون لیدون کې دی آیا ودو خوخی یو دستاس احدکم یو دستاس نن تكون دا چې وی له داغه لپاره جنت باغ من نخیل د کجرو او عناب او اعناب او د کنګرو تجری چې بیږي من تحت لاین داغه الانهار نه له داغه لپاره فیا په دی باغ کې من کل ثمرات د هر قسم یونه او اصابه او ورسیږي دی مالک د باغ ته الکبر او بډاواله دا مالک بډاش وله د مالک د پاره ذریه بچی ضعفا کمزوري فاصابها نو بصور سیګی د اصار تیز حسله هوا فی بدګ نار اوري تحت رقت نو بسوسیږي كذلك دغرنگ يبين الله بيان الله تعالی لكم الآيات تاسو آیاتونه خپل لعلكم د دې لپاره د تفکرون چې تاسو به دې فکر او سوچ وکړئ دا مثالونه الله رب العالمین د دې لپاره بیانې کړي چې ما او تاسو په دې کې سوچو یا ایها الذين امنوا یا کسان چې ایمان مراوړي انفقوا خرج کوي من طیبات د پاک من طیبات نو مراد سره حلال مال ما هغه کسبتم چې تاسو کسب کړي وک مما دا سنا اخرجنا چې راوستلې مونږه لكم تاسو لپاره من الارض د زمکنا تاسو لپاره د لپاره د زمکنا راوستلې دی ولا تيمموا الخبيث او قسم کوي د ردی مال د ور کولو منه جداغینا تنفقون تاسو خرج کوي ولستم نه تاسو بیا اخري یا غسن کې دی مال لرا الا مگر ان تغمزو دا چې تاسو سترګې پټې کې باغې فی باغې باندې والو مو کوی شي
ان الله یقینا الله تعالی غنی بے پروا ذات ہے، حمید استایل شوی ذات ہے. الشیطان و شیطان چې یعدکم وعده کوي تاسو سره الفقر د غریبی مال ملګو فقیر بشي، ويامركم حکم کوي تاسو ته بالفحشاء او په بهای باندې، په بهای زګونو کې برته وي مال ولګوا، او د نیک زګونو کې برته وي مال ملګو، دلته غریب شي فقیر بشي بیا وسګي. والله الله تعالی یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرت د بخنی، الله وای استعمال ولګو زبرته بخنو کما منه دلینا وفضلا او د رزق، الله وی رزق زدر کوما او مهرباني در باندې زکوما، زما د فضل امید ساته او مال لګوا پدې نه کني. والله الله تعالی واسع پراخره، والله واسع علیم، والله واسع علیم، او الله پراخ علم ولدی، یا الله پراخره وستون کې ذات نه ولي یریږي علیم په حضرت. یوت الحکمت ورکی الله رب العالمین حکمت علم د دین پوها، من هغه چاته یشاو چې وی غواړي چې د الله غواړي ول د الله خوښ شي، نو الله ولا علم ده او د کتاب او د سنت ورکی. ومن یؤت الحکمت او چاته چې ورکړې شو علم د قران او د سنت فقد اوتی خیرا کثیرا، نو پس یقینا د تور کړې شو خیر کثیرا، ډیر خیر د لور کړې شو، دا ډیر غوړه سړی دی ګره. وما یذکروا او نصیحت نه اخلي د دینه الا اولو الالباب، مگر خالص عقلونه والا خلق. الکه دا ډیر خلق علماء د سپک ګوري کنه، الله وی عقل من خلق په دې باندې پوهیږي چې د عالم کومه مرتبه ده. نور جاهل خلق د دې د مرتبه نه هغه غافل جاهلی غافلی، هغه د دې د مرتبه نه خبر نه. نور چې علما خلقي عقل من خلقي په دین باندې پوهیږي او شوق ورسره، نو د علماء قدر د هغو خلق سره دی، اولو الالباب چې خالص عقل نه او په دې عقل کې دنه قمقلتوب د دنیا محبت نه پریوته. وما انفقتم او هغه چې تاسو خرج کوئ من نفقه د صدقینا د صدقینا، او نظرتم یا تاسو نظر کوئ من نظر د نظرنا، فان الله یقینا الله تعالی یعلم په دې پاغي باندې وما للظالمین نشره د ظالمانو د پاره، وما للظالمین او نبی د ظالمانو د پاره من انصار سوک امدادي، د ظالمانو د پاره سوک چې نظر د غیر الله د پاره کوي کنه دا ظالمان دي، او د ظالمانو امدادي بیا څوک نشته دی. ان تبدو الصدقات کجرته تاسو ښکارا ورکوي صدقو لرا، فنعم ما، نو دا هم ډیر غوړه دی، هيا فنعم ما هي، نو پس دا صدقه ورکول هم ډیر غوړه دی، ښکارا باندې صدقه ورکول. وان تخفوها او کجرته تاسو پټه ورکوي د صدقې لرا، وتؤتوها الفقراء ورکوي تاسو د غریبانو لرا، فهو خير لكم، نو دا کاروم تاسو لپاره غوړه دی. ګوره کله صدقه د صدقې د ورکولو کیفیتونه او طریقې هغه د دې کله ښکارا د دې لپاره چې خلق هغه په دې باندې عبرت والی، نور خلق صدقې ته هغه راشي او صدقه ورکي، کله ښکارا پیسې ورکوا. او بل دا دی چې ته مالدار یو زکات د پټ خلکو لور کوي کنه، نو خلک به وایي چې یاره دا سړی شوم دی او سړی زکات نه ورکوي، پیسې نه ورکوي. د دې لپاره کله ښکارا ورکو چې د خلکو ته پته لګي، او کله دا پټ ورکوا د دې لپاره چې ستانیت خراب نشي. نو الله وسوي ويكفر عنكم او وبريجي الله رب العالمین تاسو نه من سیئاتکم، تاسو د ګناهونو نه، یعنی د دې صدقې په وجه باندې الله تاسو د ګناهونو وینځي، او بل تاسو دا بد صفات او بد نمونه چې درته خلک وایي کنه چې پلانې بخیل دی او پلانې شوم دی او پلانې د سری او پلانې گنجوس دی، دا نمونه به درنه الله رب العالمین ختم کړي د دې صدقې په وجه باندې. ځکه چې ته صدقه ورکې او مال د الله رب العالمین په لار کې خرج کړي، نو خلک به درته داسې نه وایي کنه چې دا گنجوس دی. والله الله تعالی بما باغ عملون تعملون تاسو کې خبير خبردار دی. ليس عليك نشتره پتا واستا په ذمہواری باندې هداهم هدایت ترا وصل دا خلق، هدایت ترا وصل د خلکو. نبی صلی الله علیه وسلم د تسلی دا چې ګوره ته مخ پکېګا، خیر دې د خلک کافرن کی ته د صرف دعوت کوا، اوس که چرته د خلک دعوت نه مني او اسلام ته ناراضي ته مخ پکېګا. ولکن الله لیکن الله تعالی يهدي هدایت کوي منا چاته شاو چې وي غواړي. الله رب العالمین اسلام هغه چاته نصیب کوي چې چاته یو غواړي، نه الله د مشیت نه هغه مخ کې کېګا، ته صرف دعوت کوا. وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من خیر اند حلال مال نه فلی انفسکم، نو دا تاسو د خپل ځانونو لپاره دی. الله عزت تاسو مال ته محتاج نه، د دې اجر او ثواب تاسو ملوي، دا تاسو د خپل ځان لپاره خرج کوي. وما تنفقون او تاسو نه خرج کوي الا مگر ابتغاء وجه الله، مگر د پاره د لټولو د الله رب العالمین د مخ، د الله رب العالمین مخ به استا مقصود د الله رب العالمین د رضا د پاره. وما تنفقوا
او هغه چې خرج کوي تاسو من خیرن د خیر نه د حلال مال نه یوفا نو پورا بدر کړي شي الیکم تاسو ته وانتم لا تظلمون او پتا سو باندې به ظلمونه کړي شي په نقصان سره چې ته مال ولګي او داغه اجر تعالی کم درګي نه د سګار باندې کی للفقراء د پاره د فقیرانو غریبانو وس مصارف ذکر کوي چې ګور چاله بدا ورکي نو وای للفقراء د پاره د فقیرانو الذي فقرانا کسان دي اوفسرو چې بن کړي شوی دي په سبیل الله په لار د الله کې لا استطيعون طاقت نه لري زر بند سفر کولو په لار دي بزمګي يحسبهم ګمان کوي په دې باندې ګوره سړی د مجاهد د جهاد کې بندي او تجارتونو لنشتلې نو در زکات ورکا کنه بل عالم دی د قران کریم درس او تدریس کوي او طالب العلم دی او مدرسه کې بندي اوس که چرته د بهر ته مزدوري لاړ شي مزدوري کولای شي د دین د کار پاتې کیږي نو افسروا فی سبیل الله د الله په لار کې بن کړي شوی دي لا یستطيعون طاقت نه لري زور بند سفر کولو فی الارض پس مګي د پاره د تجارت زکه په تجارت کې دا د کړه چې ته په خامخ په لزمکه کې سفر کې زیرا زیبه بزي یحسبهم نوسوی الله ګمان کوي په دې باندې الجاهل او جاهل سړی بے تجربه سړی اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجه د ځان ساتلو د هغوینه د سوال نه یعنی هغه خلک سپینی کپڑے او خسته لباس چې د لپاره چې ز خلک ماته بدونه وي او ځان د سوال نه ساتي د چانه سوال نه کوي نو ما بے تجربه خلک او جاهل خلک په دې باندې دا ګمان کوي چې دا خو ډیر مالدار خلک دي او حال دا چې دا الله فقیران دي غریبانان دي مالو سره نشته دي لیکن ځان د سوال نه ساتي نو د دې وجه نه د سپا کپڑے نه چي تعرفهم خطبه پیجن الله وی دیولره بسیماهم پنخونی خانو د دیو باندې پنخونی خانو باندې به ته پیجن چې دا سړی فقیر دی او غریب دی نور په ظاهر باندې به سړی باندې نه دوه کوي چې دا خسته لباس دی کنه دا ډیر مالدار دی الله وی دا خود سوال نه ځان ساتي کنه پاک ځان ساتي لا يسالون الناس سوال نه کوي د نور خلقنا الحافا پس شي باندې په زور زبردستی باندې او پن خطلو باندې یو سړی په ون خلی چې خامخا مال راک او راک دا کار دیو نه کوي وما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د حلال مال فإن الله بسيقنا الله تعالی به هغه باندې علیم القوازات دی الذين هاكسان وس بیان تعمیم الاوقات دی چې په هر وخت کې د مال لګاو الذين هاكسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه را بالليل د شپې او نهار د ورځې سرن په پټه باندې والانیتنه په ښکارا علي رضی الله عنه په دې باندې عمل کړو 100 روپۍ وسره یوې د شپې ولګولا د الله په لار کې یوې دروازې یوې پټه یو ښکارا فلهون پس د دې لپاره اجرهم اجر بد دیوي عند ربهم پنځ درب د دیو باندې ولا خوف نسير بنوي عليهم په دیو باندې ولا هم يحزنون نو بدیو غم جنشين الذين هاكسان ياكلون چخري الربا سود لرا لا يقومون نه پاسي دیو د قبروننا الا مگر کما يقوموا لك څنګه چې پاسي الذي هغه سړی يتخبطه شیطان او چې ګډوډ کړي وي هغه لرا پیریانو لیونه کړي وي شیطان لیونه کړي پیریان چې بچا باندې راشي هغه پیریانه شي لیونه شي کنه نو دا به د قبر نه غشنه پیریانی شانه پاسي من المسجد وجد لیون توبنا چې د راغله دی دای لیونه کړي دی او د ګډوډ روان دی نو دغه شان دی بدا سودخور سړی د قبر نه پاسي لیونه وي ذالک دا پدی وجبان دی بانهم چې یقینا دی قالوا ویل انما البيع یقینا بيع چې دا مثل الربا پشان دا سود وحل الله البيع او الله حلال کړی د بيع او شراء اغسل خرڅول تجارت الله حلال کړی دی او حرم الربا او سود حرام کړی دی او حل دی چې زیادت پر دوانو کې دی وي دیو په الله باندې اعتراض کولو چې الله سود حرام کړی دی او بيع جائز کړی دی او په بيع کې هم زیادت د مال راځي او په سود کې هم زیادت د مال راځي نو په یو کې بغیر د عوض نه دی بلکې سره د عوض نه لګره دی ته نه قتل او الله به اعتراض کو فمن جاءه نو پسوک چراغه فمن پس هغه سوک جاءه چراغه هغه ته موعظه النصيحت منا کون کې بیان ولا راغه چې کدا سود مکوا بیان ورته شو من ربه د طرف د رب دنه قران ورته بیان شو حدیث ورته بیان شو د الله فرمان ورته بیان شو چې سود مکوا فانتها نو پس د منع شو فلهون پس د سړي د پاره ما هغه د سلفا چې د مخ کې کړی مخکې چې سګړي دی اوسه توبه وباسي الله به معاف وامره او کار د دی ال الله اسپارل شوی دی الله تا ومن عاد او سوق چې راوګرځي دوی خبره ته چې دا سود حلال دی او دا جایز دی او دا سود بزکوما فاولائک نو داګه سان اصحاب النار خاوندان د اور دی دیو به اور تزي هم فيها خالدون دیو به دی اور کې همیشه لپاره پراته سود خوارا چې کله سود حلال وګړي دا کافر شي او چې کفر وکړي بیا به همیشه لپاره په جهنم کې
او کنه نفس دا سود کوي او د حرمت قایلی نو بیا به دا د خلود معنا مقصدویل د ډیر وخت به پکې ساريږي يمحق الله بے برکت کوي الله رب العالمین الربا مال د سود او يربي او برکت والا کوي او برکت پکې اچي الصدقات په مال د صدقو کې د کم مال نه چې صدقې ورکړي الله پاغي کې برکت اچي او په کم مال کې چې سود هغه کې بے برکتی راځي والله الله تعالی لا يحب مننا كل كفار اثيم د هر یو غټ ګناګار او ناشکر سره کفار ډیر ناشکر اثیم ګناګار ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړل او عمل الصالحات عمل کوي او اقام الصلاه او قائمي مزلروات زکات او ورګي زکات لرم لهم د دې د بارا عند ربهم پنځ درب د دیو باندې پنځ درب د دیو باندې به اجر لهم د دیو د بارا اجرهم اجر بد دیو عند ربهم پنځ درب د دیو ولا خوف نجر بنئ چې مخکې بر سره سکیږي عمل به قبول شوی او کنه برباد شوی وي سب کیږي سب نه کیږي ولا هم يحزنون بدیو باندې غم وی غم جن کېدل به نه وي دیو به نه غم جن کیږي په دنیا پسې برسته خپکیږي نه مال پسې به نه خپکیږي بچو پسې به نه خپکیږي الله به خوشاله یا ایها الذين امنوا کسانو چې ایمان مراوړل دي مؤمنانو ته خطاب کوي چې ګوره پرې دی سود مکوئ په سود کې خیر نشته یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اتقوا الله ويرګه د الله نه وذروا پرې دی ما بقیا هغه چې باقی دی من الربا د سود نه چې کوم باقی مانده ما پاتې شوی دی کنه هغه پرې دی بس خپل کم رأس المال چې دا واخلې ان کنتم کچرته تاسو مؤمنین مؤمنان ساده ایمان د قضا ده ته ګوره به د الله رب العالمین د حکم منقادي او د سود نه بزان ساتي فإن لم تفعلوا بس کچرته ونه کو تاسو دې کار لرم او من نه شوي د سود نه فاذنوا بس خبر شي به حرب په جنگ من الله اذا الله ورسوله او د رسوله قیامت کې الله رب العالمین ورته اعلان وکي اے سود خورو زما جنگ ته زما مقابله ته راوځي زما د رسول مقابله ته راوځي الله به وي چې سود خورو زما مقابله له راوځي په دې روز باندې بسړې الله سره سم مقابله وکي سود ډیر یو عظیمه ګناه ده یو روپۍ خوراک د سود د سیده لکه سړی چې د خپل مور سره زنا وکړي وان تبتم کچرته تاسو توبه وستلام فلکم نو پس تاسو د پاره رؤوس اموالکم سرونه د مالونو تاسو دي څومره مال چې ورکړي د بس قراواله سود به ماخله لا تظلمون تاسو ظلم مکوي ولا تظلمون او پتا سو باندې به ظلم نشي کېدلی وان کان کچرتوي ذو عسره خاوند تنگسیا فنظره نو بس انتظار کول دي الی میسرتين اغا مالداري داغه ته یو سړی له پیسې ورکړي دي او تا ویلي دي کړه عمر ټیم زیات شو نو زبر د نسود اخلم خیر دی هغه ته لګ انتظار وکا او سود مال او انتظار ورته وکړه چې هغه مالدار شي پیسې بدل درکړي وان تصدقوا او کچرته تاسو د مال صدقه کوي او دا مال ورته وبخي د خپل قرض ورته معاف کوي یو خو د الله د عرش په سوري لاندې ودرې یو د امداد چې د ستاره لپاره ډیر غوړه دی الله بدل نور اجر هم درکړي وان تصدقوا دا کچرته تاسو د خپل قرض د سړی ته صدقه کوي خیر اور مداغره د لکم تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچرته تاسو پوهیږئ ابن عثیمین رحم الله فرمای ان کنتم من ذوی علم کچرته تاسو د علم والا دی په دې خبره باندې ځان پوهیږئ چې قرض معاف کول په دې کې ډیر اجر دی واتقوا يرغ يوما ده ورزنا ترجعون چې تاسو واپس کړئ شي فی باغی کې الله الله تا ثم توفى بیا پور درکړئ شي پور ورکړئ شي کل نفس هر یو نفس ته ما هغه اجر کسبت چې کوم عمل کړی دی وهم لا یظلمون او پدیو باندې به ظلمونه کړی شي یا ایو الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان وړاوړی دی اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوئ بدین فقرض باندې الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پورې په ټول قران کریم کې وګد آیت ده سور آیت المداینه یو نیټه پورې کار کوي کنه یو نیټه پورې تاسو معاملې د قرض نو بس هغه ولګي فکتو هغه ولګي ول یكتب او د لیکي کتابت دیو کې بینکم تاسو په منځ کې کاتبون یو کتابت کوون کې لیکون کې سړی د تاسو په منځ کې لیکلو کې بل عدل په انصاف سره ولا یابا او انکار دینه کې کاتبون کتابت کوون کې چې زنه لګما یكتب چې دا چې ولګي لیکلو نه انکار نه کوي کمال کا څنګه چې علمه څنګه چې الله رب العالمین ما یا کاف زائد دی یا د کاف تعلیلی دی لکه څنګه چې الله رب العالمین ولا علم ورکړی د کتابت دغه شانتي دی ولیکي او یا د دې وجنه چې الله رب العالمین علم ورکړی د تا نو فلیکتب دی ولګي ولیم للذین او بیان دی او کی هغه سړی علیه چې باغ باندې الحق
حق دی چې په هغه باندې قرض دی هغه دی بیانو کی چې په ما باندې دومره روپۍ دی دا ولیکه وليتق الله وديریږي دا قرضدار ربه د خپل رب نه ولا يبخس او نه دی کوي منه د دې پردي قرض نه شي ان څه شي چې تعالی 1 لک روپۍ درکړي او تا هغه بل ته وایي چې دونه ولګي 90000 روپۍ ولګي ما باندې 90000 د څه کار مکو څومره چې درکړي دا پورا بیان کو چې ویلي فإن كان بس کجرتوي الذي هاغس علي چې باغه باندې حق قرض دی سفيها قمقلي او ضعيفا یا کمزوري او بیان نشي او لا يستطيع یا طاقت نه لري یومل چې بیان وکړي هو دا سره فل یملل نو پس بیان دی وکړي وليه ولی د دې قرضداري بالعدل په انصاف سره واستشهدوا او گواهان مقرر کړي شهیدین دو گواهان من رجالکم ساسل سړونا فإن لم يكونا پس کچرته نوی دا دو سړي فإن لم يكونا پس کچرته نوی دا دو گواهان رجلین سړي فرجل نو پس یو سړی و امراتان او دو خزې ممن دا چاره ترزونه چې تاسو خو خوي من الشهداء دا گواهانونه انت ظل دا چې هیر کی احداهما یو د دې ځوانو نه فتذکرا نو پس ور یاد بکی احداهما یو د دې ځوانو د الاخرى دا بلا ولا يأبى انکار دنګه شهدا او گواهان اذا ما دو کله چې دا راو بل شي گواهی تا چې لګ راشه گواهی وکړو دی به د گواهی نه انکار نه کوي ولا تسأموا او مستړي کیږي ان تكتبوه دا چې دا سولې کې دي معاملې لرام په قرض باندې صغیرا برابر خبر ده کدا وړوي او کبیرا او کدا غټوي ان الى اجله تر خپل نیټه پورې ذالکم دا کار دی تاسو ته ما اقصد ډیر انصاف ولا عند الله اذا الله پنيزو چې لیکل پکې شي کنه بیا سړی نه سبا گواہی پټول شي نه قرض کې مسله راتلی شي دا انصاف والا خبر ده الله وای واقوم او ډیر مضبوطون کې دی له شهادت گواهی لرا وادنا او قریب ده الله ترتابو د دې لپاره چې تاسو الله ترتابو چې تاسو شک ونه کوي الا مگر ان تكون کچرتي وس کلیکل نه کوي په داسې مسله کې ان تكون چې وی تجارت حاضره تديرونها چې تاسو اړوي بینکم په خپل منځ کې فلیس علیکم نو پس هیڅ ګناه نشته دی فلیس علیکم جناح پتا سو باندې ګناه نشته دی الله تكتبوها دا چې تاسو ورلې کې دی لره وس لاس په لاس باندې مسلې مالی اړوي تجارت خیر د عملی کې په دې کې څه مسله نشته واشهدوا گواهان مقرر کړي اذا تبایعتم کله چې تاسو بیع کوي د یو بل سره ولا يضار او ضرر د نشي ور کولای کاتبون کتابت کوونکی لیکونکی تا ولا شهید نو گواه تا چې هر ورځ هغه بیا تانی ته بوزي او هر ورځ لکه کتاب مال لیکل کړي او فلاني گواه کړي او تراشه او هر ورځ تانی ته بوزي دا کار بنه کې وان تفعلوا کجرتا سو دا کارو گو فانه فسوق بكم یقینا دا نافرمانی د چې به وسته کړی شوی د پتا سو پس والله واتقوا الله او یریګ د الله نه ويعلمكم الله والله بعلم در کی په هدر کی تاسو ته والله الله تعالی بكل شيء عليم بار سید باندې په ذات وان کنتم کچرته تاسو على سفر فسفر کې ولم تجدوا ان مند کوي تاسو کاتبن لیکون کې فرحان نو پس کافی دا د دې کتابتنا څه شي فرحان نو بس کافی ده د لیکون کې د لیکلو نه یوا غاڼه مقبوزتن ودس غاڼه چې هغه قبض کړي شوی تا تر اغستې چې تمال سره شي غاڼه کا بیا بدر دا پیسې درکم فان امنا پس کچرته اعتماد وکړو بعضکم بایساسو نه بعضن په بعض باندې فلیؤدي الذين پس عدادی کی هغه سړی او تو مینا چې اعتماد پر کړي شوی د امانته امانت د دې بل سړي وليتق الله وديریږي د الله نه ربه چې رب در دی ولا تكتم الشهاده او مپټوي گواهی لرا ومن يكتمها او چا چې پټکړه د گواهی لرا فانه آثم قلبه بس یقینا ګناګار دی زړه د والله تعالی بما په هغه عملونه تعملون تاسو کوي علیم په هدي لله خاص د الله د پر ما هغه سدي په سماوات چې په اسمانونو کې دی ما هغه سفیل ارض چې په زمکه کې دی وای ته بدو کچرتا سو ښکارا کوي ما هغه سفیان کو کوم جساس ورپسونو کې دی او تو یا پټوي هغه لره يحاسبكم نو حساب وو کتاب سره الله تعالی به پاغي باندې يحاسبكم به الله بتاو سره پاغي باندې حساب وګي فيغفر لمن يشاء نو پس بخنه کوي الله رب العالمین چاته جو غواړي او يعذب عذاب ورکړي منا چاته يشاء چې وي غواړي والله الله تعالی على كل شيء قدير پاسد باندې قدرت لرونکی دی آمن الرسول ایمان راوړل دی رسول بما پاس باندې انزل چې نازل کړي شوی لیدتا من ربي د طرف د رب د دین او المؤمنون او مؤمنانو کل طول امن ایمان راوړل بالله په الله باندې
وملائکتی او ملائکه باندې او کتب او کتابونو او رسول او رسولانو باندې لا نفرق اس فرق نه راول مونږه بین احد پمن د یو د دیوګه من رسول د رسولان داږي کې پمن د یو د رسولانو کې فرق نه راول چې یو رسول دی او بل رسول نه دی نه ټول په نبوت کې شریک دي ټول رسولان دي ټول د الله تعالی طرف نه راغلي دي حق دي ها درجه کې بیا فرق شته تل رسول کې تر وقالو او ویدیو سمعنا اوریدل د مونږه استا وینا او اطعنا او تابیداری کو مونږه ستا د امر او د حکم غفرانک ان نسالک غفرانک مونږه سوال کو ستانه د بخنی نو بخنو کوم کا غفرانک بخنو کوم کا ربنا ورب زمونږه و الیک المصير او تا ته واپس د زمونږه و الیک او خاص ته المصير واپس کیدل زمونږ دی لا يكلف الله نمكلف کوي الله رب العالمین نفسا یو نفس لرا الا وسعها مگر داغي د وس مطابق الله چې بچا باندې سمره بوجه چې داغه د وس مطابق چي لها د دې نه په زبر ما هغه اجر دې کسب چې د کسب کړي و علیها او په دې باندې به ګناه هغه ګناوي و علیها او په دې نه پس باندې ما هغه ګناهونه بوي کسب چې د کسب کړي په دې باندې به سزا د هغه ګناهونو چې کوم د کسب کړي ربنا ورب زمونږه لا تؤاخذنا من سیمون لرا نسینا کچر تهیر کومونګه او اخطانا یا زمونږه یا مونږه خطا شو یا په هر باندې یو شی زمونږ پاتې شي اے ترکنا ان نسینا سمانا ترکنا که چرته موږ پریدو په خطا سره او اخطانا یا موږ خطا شو ربنا ورب زمونږ لا تحمل مبارو علینا په موږ باندې اسرن بوجو کما لک څنګه چې حملته تا بار کړو علی الذین پاکستانو باندې من قبلنا چې مخکې زمونږ ربنا ورب زمونږ ولا تحملنا او مبارو په مونږ باندې ما ها خبر لا طاقت لنا چې مونږ طاقت نه لرو به پاغه باندې وعفونا بخنه کوم ته د صغائر ګناهونو زموږ کوم چواړه ګناهونه وغفر لنا او بخنه کوم ته د کبایر ګناهونو زموږ ورحمنا ورحمک په مونږ باندې وانت مولانا او ته مولای زموږ امدادي زموږ فانصرنا نو پس امدادو کو زموږ علی القوم الكافرین په مقابله د قوم کافر کې هغه قوم چې کافر دي او هغه زموږ سره مقابله کوي نو دا غي په مقابله کې الله ته زموږه امدادي شي ناصر شي